ایمل ولی هم د نسیم شاه خلاف بیان جاری کړی دی چې دغه بیان باندې په ایمل ولی باندې سخت تنقید کیږي. اوس ایمل ولی ته د نسیم شاه خلاف بیان جاری کول پکارو کنه په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو. اور آیا نسیم شاه ته دومره غټ میسټیک چې کوم د نسیم شاه د اکاونټ نه کوم ټویټ شو د هغې حوالې سره نسیم شاه هم مکمل سیناریو عوامو ته مخې لا ایښلې ده، مکمل حقیقت بیان کړی چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. ټول نه پهله د ایمل ولی صاحب په دې ټویټ باندې خبره کوو چې ایمل ولی صاحب په خپل ټویټ کې ویلي دي چې نسیم شاه کو ایک مثال بنانا چاہیے. لکه مطلب د دې خبرې دا دی چې نسیم شاه ته داسې سزا ورکول پکار دي چې آینده بل کلاړي داسې کار ونه کړي، لکه غټه سزا ورکول ولا پکار دي چې د یوې فکري مطلب دا دی مخکې وري. سیاست کو کھیل سے دور رکھنا چاہیے، دا خو بالکل حقیقت خبره ده. سیاست د لوبې نه لرې ساتل دي او لوبه د سیاست نه لرې ساتل دي. خو له بده مرغه پاکستان سیاست او لوبه یو ځای شوې ده لیډي. ان کے کانټریکټ میں بھی یہ شک موجود ہے، دا د په کانټریکټ کې مخکې وی ډاکټر تاسو الریډي ما شریکه کړی چې یو کلاړي د پاکستان کرکټ بورډ په سنټرل کانټریکټ کې وي نو هغه سره دا ټول لیکل شوي وي چې ته به غوړې سیاست کې ګوتې نه وې، ته به لیډر پسې څه نه وې، ته به ملک پسې څه نه وې، ته به آرمي پسې څه نه وې، ته به منیجمنټ پسې څه نه وې. دا ټول هر څه په هغې کې لیکلي وي. ته به چا سره ملاوېږې نه، میډیا سره به نه ملاوېږې، فلاني کس سره به نه ملاوېږې، ډنګړي کس، دا ټول هر څه چې کوم وي هغه په هغه هر څه په هغه سنټرل کانټریکټ کې لیکلي وي. نو دا خبره خو صحیح ده. نسیم شاه پر تاحیات پابندی لگنی چاہیے. دا زمونږ ایمل ولی صاحب دی جی، دا زمونږ چونکې دله ښه پته ده چې نسیم شاه دا کم ټویټ کړی دی دا نسیم شاه خپله نه دی کړی، هغه الریډي نسیم شاه بیان هم کړل چې دا ټویټ زما منیجمنټ کړی دی، دا زما سوچ او خیال نو، دا کمې خبرې چې په ټویټ کې شوي وي دا ما نه دي کړي، دا زما منیجمنټ کړی دی. او باقاعده نسیم شاه سوري هم وکړل د ټولو عوامو نه چې کم په هغه ټویټ باندې خفه شوي نو د هغې نه نسیم شاه معافي هم وغوسته. او بل طرف ته په پاکستان کرکټ بورډ په نسیم شاه باندې 2 کروڑ جرمانه هم لګولې ده. جرمانه په ځکه لګولې چې اکاونټس د نسیم شاه دی، اکاونټس چې کوم دی هغه د نسیم شاه او اکاونټ چې کوم هغه د نسیم شاه او نوم د نسیم شاه او ټویټ چې ته هر چا کړي نو دا غیر ریسپانسیبل هم نسیم شاه شو. که منیجمنټ هم کړي نو منیجمنټ ویګا او نسیم شاه ویګا او حکومت ویګا او نسیم شاه ویګا. نو دغه رنګ حساب سره په دې وجه باندې پاکستان کرکټ بورډ په نسیم شاه باندې 2 کروڑ جرمانه لګول چې اکاونټ د نسیم شاه دی کړی هر چا دی. ته داسې سړی مه ساته چې هغه ستا د اجازت نه بغیر داسې سیاسي ټویټ کوي که نه، داسې سړی خپل منیجر مه ساته. نو دې ځای کې نسیم شاه په دې قصوروارو چې هغه یو غیر ذمہ دار سړی د خپل سوشل میډیا اکاونټ منیجر کړی و، نو په دې وجه باندې په نسیم شاه باندې 2 کروڑ روپۍ جرمانه لګېدلې ده جی. خو زموږ ایمل ولی صاحب چې کوم دی هغه وایي چې په ده باندې تاحیات پابندي لګول پکار دي. څنګه ته د یو نوجوان کلاړي کیریر خرابې، څنګه داسې ستاسو کیریر خراب کړي، ستا سیاسي کیریر خراب کړي نو پتا به څه تېرېږي. اور بل پاکستان چې کوم دی یو جمهوري ملک دی، جمهوري ملک کې که چېرې نظر واچې که نه نو جمهوري ملک کې هر انسان ته حق حاصل دی، هغه سم ویلی شي، لکه هغه باندې پابندي نشته دی. نو پاکستان یو جمهوري ملک ته اوس که نسیم شاه دا خبره وم که نو په دې څه دومره غټ اکشن ایستل نو پکار، خو بیا هم د پاکستان حکومت ته په اکشن وایستو. صحیح ده، ته یو سیاسي سړی ایمل ولی صاحب ته ویم چې ته یو سیاسي سړی ته یو نیوټرل بیان جاری کړه چې نسیم شاه یو ماشوم ملک ته خیر د غلطي ته شوې ده یا دله ټویټ نو کول پکار، خو اټلیسټ دا مو وایه چې دله داسې سزا ورکړي چې د مثال جوړ شي یا د باندې عمر بر پابندي لګول پکار دي. اټلیسټ داسې خبره ایمل ولی صاحب ته ځکه نو کول پکار چې نسیم شاه یو پاکستانی دی، ورسره یو پښتون دی، ورسره یو نوجوان کلاړي دی، غټ کیریر په سر پروت دی. او دا پښتون چې کوم دی مطلب عمده ایمل ولی صاحب چې کوم دی هم د پښتنو نه ووټ غواړي. نو دا نسیم شاه چې کوم دی آیا دی به سبا ایمل ولی صاحب سره چېرته کمپین کې شامل شي چې کله دی د کرکټ نه ریټایرډ شي، یا که دا ایمل ولی صاحب د په کلي کې کمپین کوي نو نسیم شاه څومره فین فالوورز دي. نو یو سیاسي سړي ته داسې قسم سټیټمنټ زما په خیال باندې نو جاری کول پکار. خیر دا اپډیټ سو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.